نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی واجب الاحترام حاضر مسلمانانو او کورونو کی آواز اوریدن کو با حیا با پردہ تورسر و خویندو میندو د اطاعت الرسول یعنی د پیغمبر علیہ السلام پتابدار کولو باندې مختصر خبرې کو هغه خبرې دادی چې انسانان الله رب العزت د دې مکلف کړي دي چې دی به د الله رب العزت خبر منی او د الله د پیغمبر خبر به منی د الله خبر منل او د الله د پیغمبر خبر منل دا د انسانانو یو اهم ذمہ داری ده د الله خبر منل د الله په قرآن سره کیږي او د پیغمبر علیہ السلام خبر منل دا د پیغمبر علیہ السلام په احادیث سره کیږي اطیع الله و اطیع الرسول د الله خبر منل او د الله د پیغمبر خبر منل د دین خلاصہ او لب اللباب چې کله الله رب العزت ذکر کین فرمای اطیع الله د الله رب العزت اومنه د الله خبر اومنه د الله قانون ته تسلیم شه اطیع الله اور بیا فرمای و اطیع الرسول د پیغمبر علیہ السلام خبر اومنه د هغه اطاعت وکړه علمان وی اطیع الله و اطیع الرسول په منځ کې دا و حرف عطف د مغایرت تقاضا کوي ک اطیع الله و اطیع الرسول یو شی چې د الله اطاعت هم د قرآن منل دي او د پیغمبر پاک اطاعت هم قرآن منل دي نو بیا خو صرف اطیع الله هم کافیو
بیا خو صرف اطیع الرسول هم کافی وو اور بیا د حرف عطف د مغایرت مانس شوا پته لګي د اسلام اصل مصادر دو دي اطیع الله و اطیع الرسول د الله منل او د الله د رسول منل دا دوړ اسلام اول اوامر دي اور د دین تعبیر کیږي په قران او په حدیث سره په قران او په سنت سره اطیع الله و اطیع الرسول د الله منه او د الله د پیغمبر منه او د اطیع الرسول یعنی د حجیت حدیث موضوع دا الله سبحانه و تعالی په خپل په قران کې متعین کړی دا نو څوک چې د حدیث منکر وي دا د قران منکر دی او څنګه چې د منکر قران قطعی کافر دی دا سه منکر حدیث مکمل قطعی کافر دی دو مصادر شو اطیع الله د الله منل و اطیع الرسول او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منل او چې څنګه د الله د قانون د قران نه مخ اړه کافر کیږي دک سید محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قانون او د حدیث نه چې مخ اړه بیا هم کافر کیږي او د قیامت د گمراه ډلو نه یو ډله به په ورځ د قیامت باندې دا ارمان کوي چې کاش مونږ د پیغمبر حدیث حجت ګرځولې وي اور په ورځ د قیامت باندې به افسوس کوي او جړا به کوي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول هاي افسوس دې مونږ لرا افسوس دې مونږ لرا اطعنا الله چې د الله کتاب مو منلې وي واطعنا الرسول اور د محمد مصطفی احادیث مو منلې وي او کله کله به قرآن منلی وی په ظاهری داوی سره خو حدیث به نه وی منلې نو د هغه منکرین او احادیثو انجام حشر او انجام محشرم قرآن ذکر کړی دی چې دا منکرین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا په ورځ د قیامت وی یا لیتنا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چې ما د پیغمبر علیه السلام په لاره تک کړی وي مع الله سبیلا نه وی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا چې د پیغمبر په لار روان شوی وي نو نن به زه گمراه کن عقیده او د فرویزیت او د انکار حدیث په نوم جهنم ته نتلم نو عرض داده چې دا به قیامت په ورځ باندې د احادیثو نه منکره طبقه دا به جړه او فریاد کوي رب ته یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس چې د قرآن سره سره مې د محمد مصطفی په احادیثو عمل کړی وي او لار مې مونته وي جنت طرف ته اور دا خبره یاد ساته قرآن کې الله مجمل خبره کړې ده لیکن تفصیل د هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده د هغه آسان نمونه الله قرآن کې فرمایي اقیم الصلاة منځ کا خو منځ سو رکعات او کا رکعاتونه الله قرآن کې نه دی بیان کړي سحر بسو رکعات کوم دا الله په قرآن کې بیان کړي دا د محمد رسول الله په احادیثو کې دي سنت سو رکعات حکم فرض سو رکعات حکم نفل سو رکعات حکم دا مضمون الله په کتاب د قرآن کې نه دی بیان کړي دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په جبه بیان کړي دی دې د پاره چې خلکو ته پته ولګي چې اطیع الله او اطیع الرسول دا دواړه مستقل حجت دی او کله کله منکرین د احادیث وای
چیرې قرآن او سنت ویلي دي، قرآن او حدیث نه دی ویلي. نو قرآن او حدیث چې نه دی ویلي، نو ته چې 2 رکعاته فرض کې، نو ته چې ودرېږي بیا رکوع ته لاړ شي، بیا سجدې ته لاړ شي، بیا قاعده وکړي، دا خو بے شک خبره ده چې دا د رسول الله سنت طریقه ده. خو دې رکوع دې سجده کې دې قیام او دې ولاړه کې چې ته کوم سبق وې، دا سبق په سنت طریقې راغلی که د احادیثو په طریقه راغلی دی؟ که صرف سنت دین شي او حدیث دین وینا، نو په مانځه کې خو بیا صرف رکوع او سجده کوه، هیڅ پکې مه وایه، ځکه دا ویل خو د حدیثو په طریقه نقل دي، د سنت په طریقه باندې خو صرف ولاړه او رکوع سجده نقل ده. خو اطیع الله و اطیع الرسول معنی دا د الله ومنه، نو اطیع الرسول د پیغمبر تابعداري وکړه، په قولو کې هم د پیغمبر علیه السلام تابعداري، نو په ویلو کې هم د پیغمبر علیه السلام تابعداري. نو سنت او حدیث یو شی دی، دې کې فرق کول هم د پرویزیت د لارو نه یو لار ده. نو عرض دا دی چې الله سبحانه و تعالی مونږ تاسو مکلف کړي یو چې د الله د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیرو. دی وجنا اطیع الله و اطیع الرسول د لاندې عطا رحمه الله علیه قول په اصول السنه لرد البدعه کې شیخ القرآن علیه الغفران رحمت الله علیه نقل کړی دی. هغه وایي طاعت الله ورسوله طاعت الكتاب والسنه، د الله د پیغمبر خبره منل او د الله د پیغمبر خبره منل او د الله خبره منل، دا په قرآن او سنت باندې عمل دی. څوک چې په قرآن او په حدیث عمل کوي، دا گویا کې د الله او د الله د رسول خبره مني، او څوک چې د قرآن او د حدیث نه مخ اړوي، دا گویا کې د الله او د الله د رسول نه مخ اړوي. اور زوام د فرقه مبتدعه او د اهل بدعت خلقو او د مبتدعين او د پیغمبر علیه السلام د محبت د دعوی د بوتلان ښکار دلیل دا دی چې دا د محمد رسول الله علیه السلام تابعدار نه دي. ځکه د پیغمبر علیه السلام د محبت دلیل اول دا دی چې دی به د پیغمبر علیه السلام مکمل تابعداري. د چا چې چا سره مینه ای د هغه په تابعداري کوي که نه کوي؟ د چا چې کمې پاټۍ سره مینه ای د هغې پاټۍ لباس اغوندي که نه اغوندي؟ هغه جنډه په کور لګوي که نه لګوي؟ هغه بیجې مخې ته لګولي که نه یې لګولې؟ هغه جنډې په اوټونو کې مخې ته کوي که نه کوي؟ وایي دې جنډې او دې بیج سره مې مینه ده. نو زوام که د چا مینه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره وي، د هغې اولنی دلیل دا دی چې دی به تابعداري د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د لیلا او د مجنون دا محبت ډیر مشهور دی، دا خلک یې کیسې کوي، پخوا به د مشرانو حجرو کې دا اوږدې کیسې کولې. د هغې نه د تاریخ والا خلک نقل کوي چې د مجنون یو ځل ملګرو سره ناستو، ناڅاپه یې ورمنډه کړه. ملګرو یې وی چې په ده څه چلی شي چې ناڅاپه یې ورمنډه کړه. په یو کوڅه کې سپی روان و، هغه سپی یې په مخ باندې ښکل کو. خلکو ته یې د بېوقوف بچیا ته څه غول دی وخوړل، سپی دې په مخ ښکل کو. هغه ورته ویې ای لیونو تاسو ته څه پته، دا د لیلا د کوڅو سپی دی، په دې سترګو به دې سپي لیلا لیدلي. زما ده سره مینه نه ده، زما لیلا سره مینه ده، خو په دې سترګو ده د لیلا دیدار کړی دی. او ظالمه د مجنون په مینه کې د محمد مصطفی مینې ته لاړ شه. لیلا خو د خورو پیدا وختو، الله بس د یو امتحان د پاره پیدا کړی وه. محمد مصطفی ستا آیډیل دی، ستا نمونه ده. د تمام کائنات هوښیار خلک یو طرف ته کا، د تمام کائنات قابل خلک یو طرف ته کا، د تمام کائنات حسین خلک بل طرف ته کا، د تمام کائنات شاعران دی بل طرف ته کا، د تمام کائنات مالدار او هوښیار خلک دی یو طرف ته کا، محمد مصطفی بل طرف ته کا. والله چې تمام کائنات دی د حسن جمال نه ډک کا، د هرې تجربې نه ډک کا. د محمد مصطفی مخې ته هغه د ګنده خاورې حیثیت هم نه لري.
د کائنات ذره ذره دی د محمد مصطفی د حسن و جمال نه قربان شي. نو ته چې د محمد مصطفی د محبت دعوه کې او کې بدعات کې رسم او رواج، دا دلیل دی د دې چې ته په خپل دعوه کې غلط او باطل. کم سړی چې وایي چې زه مسلمان یم او روان دی بت ته په سجده دی، د د دعوه څوک مني؟ یو سړی وایي زه یم مسلمان او ګرنث پړاوي او قرآن نه مني، دته څوک مسلمان وایي؟ نو چې یو سړی وایي زه د محمد مصطفی د محبت دعویدار یم او ټول ژوند د الف نه تر یا پورې د بدعاتو او د رسم و رواج نه ډک دی، دا د محمد مصطفی تابعدار کیدی شي؟ د محمد مصطفی د تابعدارۍ اول دلیل دا دی چې د محمد مصطفی مخې ته به تمام دنیا خاورې ګڼي. د محمد مصطفی قول او حدیث راغی، زما امام او مجتهد په سر سترګو د لوی مقام سړی دی، خو زما د پاره قابل قدر او حجت چې دی هغه محمد مصطفی دی. زما پیر صاحب او زما استاد راغی، او زما استاد لوی مقام لري، لوی مرتبه لري، خو زما محمد مصطفی د دلیل مقام لري. زما د کلی مشر او د کلی مولا خبره ده، بل خو د محمد رسول الله خبره ده. زما د کلی د مولا علم ته سلام، زما د کلی د مولوی صاحب عزت په خپل ځای، خو مانه به الله تپوس په قیامت کې د محمد رسول الله کوي، مانه د چا پیر او د چا د مرید، د چا د مشر او د چا د جماعت او د جماعت چا نه د پاټۍ تپوس نه کوي. ټولو نه اول نمبر چې دی په اطاعت کې هغه د الله جل و شانه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او دا زنوام دا فیصله الله رب العزت په خپل کتاب کې ډیره صفا کړی دا او ډیره کلیر کټ یې کړی دا. قل اے محمد مصطفی اعلان وکړه خلقو ته، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ان كنتم تحبون الله، کتاسو د الله د مینې داویدار یې، فتبعونی، نو د الله د مینې او د محبت پته به مم د دین لګي چې فتبعونی د محمد رسول الله علیه السلام تابعداري وکړي. دا څه ولې نه وایي چې زما تابعداري وکړي؟ الله وی که ما سره مینا کوي نو د محمد مصطفی علیه السلام اومنه. داسې نه وی چې زما اومنه، ولې د محمد مصطفی منل داسې دي لکه د الله منل. یحببکم الله، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې یو لوی انعام ملاویږي. خلک د ارسیس فضیلت بیانې کنه، ویجی فضائل بیانول ډیر ښه شی دی، یره جی په فضیلت دا کیږي دا کیږي دا کیږي. زه به درته یو داسې فضیلت بیان کم چې تمام فضائل د هغې مخې ته هیڅ هم نه دي. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، که چا د محمد مصطفی طریقه ژوندې کړه په مونځ کې، چا د محمد رسول الله طریقه ژوندې کړه په غم کې، چا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه ژوندې کړه په خاده کې، چا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه ژوندې کړه په گاونډیتوب کې، چا د محمد مصطفی طریقه ژوندې کړه په معاملاتو کې، نو لوی فضیلت دا دی یحببکم الله. د محمد مصطفی د تابعدارۍ د وجبه د تمام کائنات د عرش او پرش مالک تا سره مینه او محبت شروع کی. دینه لوی فضیلت کائنات کې بل کې دي شي، تمام فضیلتونه د په قربان شي. چې چا سره مینه د کائنات رب کی، چا سره چې د عمران خان تعلق وي هغه سړی په ځمکه خپې لګي، او چپ شماته پلان کې رنگ کړی دی په لار چې تو ما سره چیس کله دا یار، ما ته روټه تراغله د خبره مکو از وړو کې سړی نه يم. وای کنه وای دا هرې پاټه لوی سړی چې کم وی هغه چې کته کسره تعلق وي داغه خپې پزما کنه لګي، ولې یار جما سره د لوی سړی تعلق دی. نو چا سره چې د رب العالمین تعلق وي دنه لوی سړی به بل وی.
د فخر خبره خدا ده ما سره د کلی مشر د علاقې مشر د علاقې زمدار هیڅوک د تعلق نه لري خو ما سره د زما رب مینه وساتي دا لوی کمال دی ځکه یاد ساتئ ګلونو زمونږ ستاسو یو خاص میشن دی هغه میشن دی د آخرت تیاری څه شی دی شیخ الاسلام امام اهل سنه حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه سمد هغه کار خبره کړې ده چې د ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وای دا د سرو زرو په اوبو باندې لیکل غواړي ځینې خبرې قیمتي وي که نه نو خلک وایي دا د سرو زرو په اوبو لیکل غواړي هغې به فرمایل وایي زما ورتلل او زما آخري ملاقات زما د خپل رب سره دی نو وی هغه فلیټ فارم ته ګوره چې ستا دنیا کې جون تیریږي هغه رب سره د څنګه معامله ده رب پاس کړي که پیل کړي د رب په پرچو کې او رب چې ریزلټ اوري تا ته به لایک کوي تا والا خبرې ته به ټیک وي ستا ایمان او ستا عمل به پاک ګڼي او که پلیت به ګڼي نو شیخ الاسلام رحمت الله علیه وی ستا معامله د رب سره ده رب ته ډېر ګوره په غم کې دې د رب حکم ته ګوره په ښادۍ کې دې د رب حکم ته ګوره ګاونډګیرۍ کې دې د رب حکم ته ګوره معاملاتو کې دې د رب حکم ته ګوره رورولۍ کې دې د رب حکم ته ګوره که رب سره ته پاسې او رب سره ستا معامله اوکې نو وای تمام دنیا دې تا زیرو غني ته بیا په فسٹ پوزیشن باندې پاسې چې تمام کائنات دې پیل کی هر سړی وای دا سړی په غلطه دی هر سړی وای دا گمراه دی خو زما رب وای چې اصل نوجوان اصل دیندار اصل موحد اصل حق پرست دا دی نو رب چې دې پاس کی د دین لویه کامیابی بلشتا رب چې چاته کامیاب وي د دین لویه کامیابی بلشتا نو ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د پیغمبر علیہ السلام په اطاعت در سره رب محبت کوي او بیا علامه ابن تیمیہ سے وی ک تمام دنیا د پاس کی ار سړی وی پلان کې ډېر خسړې دی یاره جید پلان کی خبرونه کې تروسه د چام لاس ته غوانه د پاسولې خو چې د رب په پرچو کې او د رب په کاغذاتو کې دا پیل دی او دا صفر دی نو که تمام دنیا کې پاسی خو چې رب پیل کی د دنه لوی ناکامه بل شته لوی ناکامه د دنه بل نشته نو رونو زمونږ ستاسو اصل الہ رب دی مونږ تاسو رب ته روان یو راځئ چې د جون په تیرولو کې د رب قانون قرآن نه ځان خبر کو رب ماته سوی بس دا یو رب خوشحاله کا تمام کائنات بستانه خوشحال شي او چې یو رب در نه خپي والله تمام کائنات کې په هر در باندې سر لګوا چاته چې رب دی کور کی کائنات کې یو څوک نشي قبلولې او څوک چې رب قبول کی د تمام کائنات یو زورور یې هم نشي رد کولی ځان د رب په پرچو کې پاس کول غواړي که نه غواړي نو راشه چې په خپل جنگونو اختلافاتو کې او خپل تمامو مسلو کې خپل رب ته وګورو شیطان له پسر خپه کیدو او خپل رب رضا کو که د خپل رب رضامندیا مو طلب کړه او خپل رب مو رضا کو بس تمام دنیا د خپوي ته په یو خاص کامیابی رواني او چې رب د نه خپاو که تمام دنیا در نه رضاوي دا دنیا رستو پاتې کیږي دنیا همیشه نه ده دنیا یقیني پاتې کیدونکې ده هغه ښځه هغه بیبي چې ټول ژوند د تا سره تیر کړی دی خو ستا د مرګ نه بعد هغه تا سره قبر ته کوزیږي هغه ښایسته بیبي چې تا په دې سور نور کې د ګلکار سره مزدوري کړې ده په روډ د کاڼي او ګټې مات کړي دي او دې ښځې ته د رزق راوړی دی هغه خوږه بیبي به هم ستانه قبر ته لاړه نشي ستانه به دنیا کې پاتې شي او ستا په مال کې به اتم حصه ورسي ستا د مال به ورته ایله پاتې شي ستا هغه بچې چې تا حلال او حرامو ته نه کتل پردی پوله دی مواله تا حلال او حرام ته نه کتل پردی نری دیم ریبل تا حلال او حرام ته نه کتل پردی شوتل ته لور نیسلو تا حلال او حرام ته نه کتل پردی بوساړې ته چرنه خورا کړي او بوس ته را پټول تا حلال او حرام ته نه کتل هر ناروا پردی ټانټې دی راوړلې او په خپل غوا دی خوړلې چې ماشومان می پیوس کی
هغه بچی چې تا د هغې دپاره خپل 100% ځان سیرو ته راوستو، چشمې دې په پوزه کېښودې، کونټي دې په لاس کړه، کمزورې شوې، هغه بچي به ستا نه دا ښایسته لباس وباسي او سپین د ملنګۍ لباس به درته واچي. هغه بچی به دې وي چې په جومات کې به اعلان وکړي چې زمونږ پلار وفات شوی دی او په پلانکي ټایم به یې جنازه وي. هغه بچی به چې په تا به خاورې واړی، هغه بچی به چې تاله به غسل درکړي. ای زما وروره، ستا په لاس کې قیمتي ګوتما او ګړی ده، دا ګړی تا سره قبر ته نه پرېږدي، دام درنه وباسي. ستا که ښایسته غاښونه لګېدلي دي، قیمتي غاښونه، نو چې د مرګ آثار پې ښکاره شي ډاکټر ته وایي دا قیمتي غاښونه هم ترې وباسه. هسې هم خوله داسې په بندېدو ده چې د دې ژرندې خو بیا چابیان هم نه میلاوېږي چې کولاوې کړم. نو هغه غاښ هم ترې خلک لرې کړي. عرض دا دی دنیا نه انسان ډېر په کمزورۍ حالت کې ځي، اس شی نه پاتې کېږي، یاران پاتې شي، دوستان پاتې شي، ښځه او بچي پاتې شي، تمام عرص پاتې شي، انسان یوازې قبر ته لاړ شي، بچي د دنیا په تقسیم کې مشغوله شي، ښځه د خپلو بچو په تماشه باندې شي، 3 ورځې جڼا یې مخلصه خلک یې وکړي، بلکل انسان یوازې پاتې شي، خلک قبر سره ګوتې وڅنډي، ستا 3 ورځې تعزیت به وي، هر سړی به د خپل پټي او د بلچې او د کودالې د پټي او د کټي خبرې ستا به 3 ورځو په تعزیت کې هم کوي، تا ته دعا نه کوي، بس هغه 3 ورځې به هم تېرې شي. خو تاله چې کله فرشتې راشي زما مهربانه مشره، ای سپینګیریا، ای نوجوانه، تا ته چې فرشته راشي لږ تپوس وکړه، هغه یو سوال راړي، هغه یو فریاد راړي، ستا د ریزلټ دپاره تا ته یو قانون پیش کوي. راتلو سره د فرشتو په کتاب کې سلام نشته چې السلام علیکم ګرانه مشره پاسه ګپ لګو. تا ته ټلیفون نه کوي، تا ته واتساپ نه کوي، تا ته میسج نه کوي. میسج د الله په کتاب کې راغلی دی، پیغمبر پاک راغلی دی، داسې عظیم کتاب یې راوړلی دی، د حجاز مقدس په ځمکه یې بې انتها چغې والي دي. خپل کاکاجي ابو جهل ته یې ږیره نیولې ده، خپل ابو طالب ته یې جړلي دي. ای کاکاجي پیغام مې راوړی دی. اکه پیغام باره کې فرشته چې راشي د هر څه نه مخکې وایي من ربکا، ای د ځمکې نه 1 ګز ښکته راتلونکیه، ای په دنیا کې د 80 کاله ژوند تېرونکیه، ای د ډېر بینک او بیلنس نه فارغ انسانه، ای ډېر د دنیا په مینه کې ورغرقه سړیه، ستا بینک او بیلنس تپوس نه کوم، ستا د بچي او ستا د جایداد تپوس نه کوم، ستا د عهدو او ستا د ډیګرو تپوس نه کوم، هغه دنیا کې پاتې دي، ستا بچو په یو بل ته سرونه مات کړي دي، ستا ښځه پې کونډه شوې ده، بس هغه خبرې پرېږده من ربکا، ستا رب څوک و، ستا حاجت روا څوک و، ستا مشکل کشا څوک و، ستا د من دانې ذمه دار څوک و، ستا د سرخوږي ذمه دار څوک و، ستا د ملا د سک ذمه دار څوک و، تا ته نارینه اولاد درکوونکی څوک و، تا ته زنانه اولاد درکوونکی څوک و، ستا د تمامو مشکلاتو حل کوونکی څوک و، په مشکل کې ستا د چغې ویلو حقدار څوک و، تا په هر ټیم کې په زړه کې حاضر او موجود ذات څوک و، من ربکا، رب دې څوک و، رب دې څوک و، رب دې څوک و، رب دې څوک و. ای مسلمانه، نن زما او ستا رب پیسه جوړه شوې ده، نن زمونږ په زړه کې هر ټیم پیسه موجود ده که رب موجود دی؟ جواب راکې، پیسه موجود ده که رب موجود دی؟ پیسه موجود ده. نن زما او ستا خالص منډه د رب د پاره ده که صرف د پیسې د پاره ده؟ ای خلکو زمونږ رب نن پیسه ده، اے خلقو زمون رب نن اولاد دے، اے خلقو زمون رب نن خپل بیبی دا، اے خلقو زمون رب نن پلان کی خان صاحب دے، اے خلقو زمون رب نن د ډیګرو والا خلق دے، اے خلقو زمون رب نن جیداد جوړ شوه دے، اے خلقو زمون رب نن غیر الله جوړ شوه دے. د چا رب قبر دے، د چا رب ژوندې دے، د چا رب مړې دے، خو رب زمونږ او ستاسو څوک دی؟ الله. دک رب بارکه به تپوس کیږي من ربکا، اے بنده وای رب دې څوک دی؟ نو حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دا مؤمن موحد وي او د رب د کتاب نه خبر وي او د هر څه ذمہ دار رب ګڼلی،
د غیر الله په درگاهونو نه ګرځېدلې دې ډېر خوشاله شي چې و فرشتي هغه سوال دی وکړو کم سوال چې زه په انتظار وم هغه سوال دی وکړو چې د هغې دپاره خو ما د ټول قوم جنگ په سر اخیستی و ربي الله زما رب د عرش او پرش مالک الله رب العزت دی رونو دا جواب پر رټه نه کیږي دا د زړه انقلاب غواړي دا رب سره مینه غواړي دا رب سره محبت غواړي کم سړی چې د لوګانو د ټماټرو خرڅولو کار کوي اپریشن ټایم کې چې تینا نشه پاسینوم هغه وي کیلو ټماټر په 100 او پیاز په 100 خیال مو کړي او چې کله یو سړی د ګاډي ډرایور دی نو هغه نه چې اپریشن تیټر ټایم کې نشه پاسي نو هغه وي مردان والا راخېږي ثوابه والا کوزيږي مردان والا راخېږي ثوابه والا کوزيږي 2 سیټه پاتې دي نور ګاډي ډکته نشه ټایم کې دا وای کنه وای ولې دی شي سره روزګاری ستا چې رب سره روزګار نه دی ستا ته چې په دنا تا ته چې په تکلیف کې رب یاد نه دی ستا چې اولاد نشته او تا رب یاد نه کو پتا چې درد سر راغی او تا رب یاد نه کو ستا چې ملا کې سک راغی او تا رب یاد نه کو نو ستا رب سره روزګار را نغی چا سره چې روزګار نه وي هغه په سخته کې سړی ته یادېږي نه خپل رب سره روزګار جوړول غواړي خپل رب سره ځان عادت کول غواړي کله چې رب سره عادت شو تمام کائنات به رب تا سره عادت کی او کله چې د رب نافرمانی یاد ساته تمامه دنیا بستا نافرمانی ایو تابعی لا یو سړی راغلی او زمیدار وای زمون غوا زمون تابعدار نه ده پيو لشلو ټیم کې ودرېږي نه هغه ورته وي تاسو مونځ کوئ سحر ویره چې د مونځ خو ډېر غټ کمې دی او ته یو ظالمه ته د خپل رب تابعدار نه نو ستا غوا به ستا څه تابعداري شي ته خو د خپل غوا رب نه یې که نه نو چې ته د چا بنده یو څوک د رب دی ته د خپل روی رب تابعدار نه نو که غوا تا ته لته وویله او ستا تابعداره نه شوه څه دنیا پې ورانه شوه ای خلقو یاد ساته رب سره به تعلق جوړو ګیره توره به او سپینه شوه خو پوه نه شو چې الله په دې قرآن کې څه وایي همیشه د پاره زمون دین دا دی جد دا خبره زکه کو چې د کلی معاشره کې خو مونږ صرف دا شی لیدلې ده نو ته د دین نه خبر شوی سي دین نه خو به زما مهربان تعالی خبرې کې چې د رب کتاب ته کېنه نو د رب کتاب ته تا ناسته کړې ده اصل دین یا په قرآن کې دی او یا په حدیث کې د قرآن او د حدیث نه علاوه تمام دین داسې ملاوټ دی لکه میلې ته چې لاړ شي او د خیسته ګوړې په ځای د رنګکاټ ګوړه ملوي خلک چې خیسته ګوړه علي 400 ته ځي که کم ځای ته ځي دلته پکې رنګکاټ نشته نو ته چې خیسته دین او خالص دین اخلي کمې 400 ته به قرآن او حدیث ته به راځي بې د قرآن او د حدیث نه زما دین ناقص دی ستا دین ناقص دی د مولا او د پاټۍ دین ناقص دی دین هغه چې الله ویلی دی یا د الله پیغمبر محمد مصطفی ویلی دی بس دې ته وایي اصل دین خو مونږ مسلمان اصل دین زده نه کو او اصل دین پسې مونږ تاسو روان نشو دا ډېره مشهوره خبره ده وایي پخوا یو سړي زلوبې خرڅولې نو دی بل سړي هم زلوبې اخیستې نو کتار کې ورته خلک ولاړو نو زلوبې خو چې کوي داسې لاس ړکوي ته د نمبر چې راغلی دی ډېر ساعت نه ګوري دی ورته وایي ستا څومره وخت شو چې ته زلوبې کې هغه ورته وایي دا خو زما د پلار نیکه کسب دی خو 13 کاله زما مو شي چې زه زلوبې کوم او ته وایي د نه سړي بچیه نو 13 کاله دی وشو وختي راسره ته ګورم تر اوسه د یو نیغه زلوبې ونه کړه ټولې کږې وږې نو زوام چې 13 کاله مونږ وشو خو مونږ په قرآن او سنت نیغ نشو تر اوسه کاږه وږه کیږو عرض مې دا دی چې په خپل غم او ښادۍ کې په خپل ټول ژوند کې به سره ژوندي کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په الله مین شو د الله په پیغمبر باندې مین شو دا ټینشنونه به رب العالمین خلاص کی دا پریشانې به الله زموږ ستاسو حل کی دا کورونه کې جګړې فسادونه ولیدي د کور د جګونو د جګړو غټه وجه دار چې موږ د الله او د الله د رسول تابعدار نه یو الله په هزاره بیمارو مسلط کړیو رب العالمین نه سوال چې موږ تاسو په قرآن او سنت باندې مستقیم کی اقول قولی هذا استغفر